دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره مې بدن دی دا خاوره مې بدن دی دا خاوره مې بدن دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه عمران یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وخت چې موږ په افردیر بالا نهاک دره های سکول کې موجود یو. دلته د دې نهاک درې علاقې کشران مشران راغونډ شوي دي. یو میټینګ یو جرګې راغوښتلې ده دلته ناست دي. دیو جرګه د څه باره کې ده د دې جرګې مقصد څه دی د دې سره به مو خبرې کوو. راځئ زموږ سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیده جی ډیر زیات د خوشحالۍ مقام دی. نن موږ په ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول نهاک کې د درې یونین کونسل نهاک، یونین کونسل بانډۍ او یونین کونسل سندل د دې غونډه وکړه د جشن رود په سلسله کې. په هغه سلسله کې موږ ټول درې واړه یونین کونسل په دې خبره باندې متفق شو چې رقمه جشن رود د 1992 نه دا سلسله را روانه ده. جشن رود منعقد کیږي. په هغه سلسله کې موږ ان شاء الله دوباره هم د حق ایونت انعقاد کوو. د هغې باقاعده آغاز چې کوم دی نو دا به د 3 تاریخ نه کیږي. موږ ټول چې آل اوور د کنټري څونه ټورسټ دي او یا نور خلک دلته کې راتګ غواړي نو هغوی ته دعوت ورکوو چې راشئ زموږ د علاقې دا کومه نیچرل بیوټي چې ده دا کومه ښکلا چې ده دا تاسو وګورئ. دلته انشاءالله د دې علاقې خلک امن پسند دي، ترقي پسند دي او مهمان نواز دي. انشاءالله تاسو ته به هېڅ قسم دلته کې تکلیف نه او باقي چې کوم دا کسان دلته کې موجود دي دا ټول کسان چې کوم دي دا به په حیثیت د یو د کمیټۍ د ارکانو هر قسم کوآپریشن چې کوم دی نو دا به د ټورسټو سره او د خلکو سره کوي. انشاءالله هېڅ قسم څه خبره به نه وي. مونږ ټول ملک کې چې څونه هم خلک دي د هر ځای سره هغه تعلق لري نو هغه ټولو ته مونږ دعوت ورکوو چې په دې ایونټ کې زموږ سره شریک شي. دې نه علاوه چې زموږ کوم سیاسي قیادت دی موجوده حکومت خصوصا د پی ټي آی چې کومه دی نو هغې کې مونږ هغوی نه دا هیله لرو صاحبزاده صبغت الله صاحب نه چې دا حکومت چې کوم دی نو دا لګیا دی ډسکوریز کوي د سیاحتي مقاماتو. نو رود چې کومه دی نو دا هم په دغه شان سیاحتي مقاماتو یو ډسکوري ده نو هغه ته مونږ دعوت هم ورکوو دلته کې د راتګ او د حکومت نه دا مطالبه کوو چې یاره کومه هغوی دا ټورسټ سپاټس چې کوم دي نو هغه په دغه کې چې کوم شاملۍ لګیا دي د هغې لکه کومراډ شو یا دغه شانته کې نور چې کوم په ضلع کې کوم مقامات دي چې یاره زموږ رود هم په دغه کې شامل کړي. دې نه علاوه موجوده ایم پي ایس صاحب ته هم خواست کوو. ډسټرکټ ګورنمنټ چې کوم دی زموږ ډسټرکټ ناظم هغه ته هم وایو. تحصیل ګورنمنټ چې کوم دی تحصیل ناظم و نایب ناظم وغیره ایډمنسټریشن چې کوم دی ډي سي صاحب او زموږ متعلقه اے سی صاحب دغه ټولو ته مونږ دعوت هم ورکوو. او یو اهمه خبره هغه د روډ په حوالې سره کومه د کارپاټ نه د رود پورې چې کومه 3 کیلومیټر روډ دی په هغه کې څه هیزرډز یا داسې څه سلایډونه شوي دي نو مونږ دیو ته دا ریکویسټ کوو چې 3 تاریخ نه مخکې مونږ ته د ایکسکیویټر بندوبست وکړي چې مونږ دا روډ صفا کړو. کوم ټورسټ چې راځي زموږ علاقې ته یا دغه رود جشن رود ته راځي چې هغوی ته په لار کې څه مشکلات نه وي او د هغوی ډایرکټلی رود ته رسي او سهولت سره دغه ریکویسټ. صحیح ده مننه. ناظم صاحب لږ رامخکې شئ تاسو څه ویل غواړئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د دې مشرانو او د جاګام ډاټ کام والا شکریا ادا کوم چې دیو راله زموږ پروګرام کې حصه واخیسته او څنګه چې محمد زیب صاحب خبره وکړه چې د کم د سیل مقامات دي نو په هغې کې زموږ رود هم یو خپل نوم لري. نو د موجوده حکومت نه چې د طارق انصاف حکومت دی او بیا د ډسټرکټ ګورنمنټ چې کوم دی زموږ د جماعت اسلامي والا او د ان پی ایس صاحب نه او د ایم ان ایس صاحب نه د دوی ته دا درخواست کوم چې زمونږ به دې پروګرام کې خامخا حصه واخلي او زمونږ مهمان نوازۍ ته ان شاء الله زمونږ مشران کشران به ولاړ دي د خیره سره او بل عتیب خان چې کوم دی زمونږ سینیر وزیر دی نو د هغوی ته هم دا مطالبات کوم چې دې پروګرام کې حصه واخلي. والسلام. صحیح ده مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. رود چې کومه خبره وکړه نو دا صرف د نهاک د ښکلا یا ډیولپمنټ نه دی بلکې دا د سوات او د دیر یو سنګ هم دی. نو موږ له پکار ده چې موږ دې سنګ باندې او دا ټول خلک راوغواړو او دا وګوري او دا ومني چې دې نه غونډ ضلع دیر او ضلع سوات 2 ضلعو ته پیدا ده. نو موږ ټول خپل مشرانو ته دا خواست کوو که هغه سیاسي دي او که هغه ایډمنسټریټیو دي که نور څونه دي نو چې راشي او زمونږ دا ایونټس موږ صرف د دې لپاره ایښی دی چې زمونږ دا مشران دلته کې راشي او زمونږ دا ځایګیا وګوري. موږ ډېر وروسته پاتې یو او دلته کې زمونږ د علاقو ته څوک راځي نه. زما ټول څونه پولیټیکل پارټۍ چې دي که پی ټي آی ده که جماعت اسلامي ده که بیول پارټۍ ول دي که نور څومره مشران دي زمونږ سیاسي چې هغوی راشي او دا سنګ هم وګوري او دا سوات او دیر
دا کومه لار چې دا یو کړي او دا غټه ستونزه چې زمونږ کومه ده د دوز لو دا یو کول چې دي چې دا یو کړي. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو او کتونکو، زه یو ځل بیا تاسو ته د jagam.com نه مخاطب یم. دا نننی مجلس دا ډیر عزتمن او معتبر ملګري راغونډ شو دي او یو درون میټینګ وشو د یونین کونسل نهاګ په سطح باندې چې پکې د باندې یونین کونسل او د سندلو ګڼو ملګرو پای کې شمولیت وکړو او په دې یو ریزلټ ته ورسېده چې کوم مخکې یو پیج لګولی چې په 1 تاریخ په مونږ دا ټورنمنټ انعقاد کوو. نو هغه ټورنمنټ مونږ چونکې د ملګرو مشاورتي اجلاس نه پس 3 تاریخ ته کو، لہذا مونږ خپل لیدونکو او اوریدونکو ته دا پیغام ورکو چې د 3 تاریخ نه بعد د رود کرکټ ګراوند میله چالو کیږي. نو چونکې نور تیرو کلونو کې به زمونږ دا کرکټ چې و دا په لوکل سطح باندې سخت کال زه خپل اوریدونکو ته اولیدونکو ته دا وایم که هغه د صوبې په سطح او که د ملک په سطح نو په دې ټورنمنټ کې باقاعده حصه اخیستی شي او دا پیغام ورکوم چې راشي او د بره دیر د نهاګ درې دا ښکلا او کوم چې د سوات په دې سنګم باندې زمونږ په دې د غره په دې ګڼو لمنو کې کوم ګراوند دی د دې نه لطف اندوز شي او خپلې سرګرمیانې دلته زمونږ سره شیر کړي. نثار بھائی د بار نه چې کوم خلک راځي د مردان یا د پېښور کوم کرکټ شوقیانې هغوی مثال کې ته دلته راځي او په دې میچ کې حصه اخلي، د هغو دپاره به تاسو څه اقدامات کړي؟ ټیک ټاک چې دې ته مونږ به کوشش یې دی له به مونږ دا کوشش کوو ټول ملګري چې هغې له به مونږ دلته د آرام کولو بندوبست په لاره کې هم کوو او چې کمزګي ته ورسي هلته به مونږ د دوی له رهن سهن هغه بندوبست خامخا کوو، کوشش په خپل کوو او دوی سره مونږ دونه به کوو که دوی په ورځ که څه انټري کوي براه راست نو زمونږ به باقاعده کانټیکټ نمبر یې تاسو ته مونږ شیر کړو او زمونږ یو پیج به لګېدلی د هغې ته مونږ د دوی کانټیکټ کولی شي او خپل ټیم هم دلته راوستی شي او لوکل چې کوم ټیمان دي هغې کې هم خپل پلیران چې دي نو حصه اخیستی شي او دلته خپل ګیم مخې ته وړاندې بوتلی شي. صحیح ده، مننه. تاسو خپل نمبر ووایئ کوم چې د بهر خلک هغو ته خپل کانټیکټ نمبر ووایئ که مثال کې طور ستاسو سره رابطه کوي نو چې هغو ته اسانه وي. فی الحال به جي زه خپل نمبر پیش کړم بیا بخیر د نور ملګري خپل نمبر یې ورکړي 344 19 11 8 168 نمبر باندې دوی کانټیکټ کولی شي او خپل انټري باقاعده طور په دې باندې کولی شي. نور ملګري مونږ به خپل د کمیټۍ بیا فاینل کوم نمبر چې د موبایل دا به مونږ په یو پیج باندې. مننه. شکریہ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ناظرینو او میلمنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. jagam.com شکریا ادا کوم او چې دیو راغله او زمونږ د دې نوجوانانو د دې مشرانو نمایندګي وکړه د دیو په تزه یو شعر ډالۍ کوم او رقیب سکه غماز سکه اغیار سکه چې معیار په شا د غر په شان ولاړ دی. دیو زمونږ په شا ولاړ دی او زمونږ کمې د ترقۍ خبرې چې دي زمونږ د دې قوم سره چې کومه ترقي تړلې ده نو هغه دیو لګیا دی مخې ته شیر کوي. د دیو ډېرې ویډیوګانې ما کتلې دي د رود ویډیوګانې د دې علاقې د ترقۍ سره چې کومې خبرې تړلې دي نو دیو هغه مخې ته شیر کوي. بله زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا کومه نوجوانان استادان او دا مشران د دې قوم دا راغله او یو اتفاق یې وکړو او دلته متحد شو او د دې قوم د کامیابۍ سوچ یې وکړو نو د دیو د مینه چې کومه د اتحاد چې و دې دپاره مې یو شعر ډالۍ کوم. زه د شاعرۍ سره ما ډېر تعلق دی او خوښه مې نو د شاعرۍ په ژبه کې زه د خوشحالۍ هغه اظهار کوم. وایي ناصحت ته د مینې محبت درس شروع کړه، د مینې محبت خبرې زر زر ته پرېوځي. نو موږ چې څومره کارونه کوو مینه محبت به پکې د یو بل احترام به کوو د یو بل خیال به ساتو. دا علاقه زموږ ډېره ښکلې ده، زموږ ډېر مخور خلک دي، سلطان خیل پینده خیل دا د دې ټول پاکستان کې که زه ووایم چې دا ډېر لوی مشران تېر شوي دي په جرګو مرکو کې د دې یو نوم دی یو کردار دی. نو دا خلک په جرګو مرکو پوهېږي موږ متفق یو موږ متحد یو او کوم رود ایونټ چې موږ یې دی سپورټس ګاله ده یوازې کرکټ میله به نه ده. موږ غواړو چې دا یو سپورټس ګاله شي په دې کې نور لوبې هم شاملې کړو او یو مشاعره پکې هم ارینج کړو. مشاعره به هم کوو لوکل کوم شاعران چې دي انشاءالله که تاسو زموږ سره متفق یې هغه پکې هم موږ انوال کوو او کومه چې زموږ په دې ملک کې پښتانه شاعران مشهور دي نو هغو ته به موږ کوشش کوو چې دعوت ورکړو. که تاسو زموږ ټولو سره اتفاق نو انشاءالله د نوجوانانو ته موږ یو ډېره ښه موقع فراهم کوو چې دوی د دغه ښې موقع نه د دې خوندورې علاقې نه د دې دلچسپه پروګرام نه محظوظه شي. زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم د محمد زیب صاحب د نثار صاحب
شیر احمد صاحب او د بانډۍ نه چې زما کوم ملګري راغلي دي دغلته ما وخت تېر کړی د ټولو شکریا ادا کوم والسلام او ستاسو شکریا ادا کوم تاسو د قوم خدمت ته جګ ودرېږئ موږ به تاسو سپورټ کوو شکریہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ناظرین چې کوم مجلس موجوده دی او کوم چې اوریدونکي دي هغه ټولو ته زه د خپل طرف نه چې کوم دی نو سلام وایم او د جاګام ډاټ کام والا ډېر انتهایي شکریا ادا کوم چې دوی زمونږ مخکې چې کوم دی نو د دې ترقۍ دا خبرې وړاندې شیر کوي زموږ مشرانو ته ګورنمنټ ته لوکل ګورنمنټ ته دغه شان چې کوم دی نو صوبایي او قومي ګورنمنټ ته نو دوی زیات شکریا ادا کوم ځکه چې نن سبا ټول څومره خبرې چې دي ټول د میډیا په تھرو باندې کېږي نو دوی انتهایي مشکور یم موږ کار څومره خبرې وکړو چې څومره مخکې مشرانو ته نه رسېدلي او په میډیا باندې نه راغلي نو د هغې څه فایده نه نو انتهایي شکرګزار یم د دوی چې زموږ دا معمولي غونډه کې راغونډه چې کومه نن ده نو دا موږ معمولي نن نه ګڼو دا ډېره لویه غونډه ده ځکه چې څنګه د چترال جشن چترال مناویږي نو هغه هم دغه شان چې کوم دی نو ابتدا د ورکوټوالي نه شوه او بیا دغه شان چې جشن کومراډ مناویږي نو هغې خو صرف دغه لوکل ځای دپاره چې کوم دی نو مطلب دی چې جشن کېږي او هغه لوکل خلک چې کوم دی نو سپورټ کېږي یا د هغو مطلب دی چې ډیولپ کېږي لہذا زه به دا ووایم چې زمونږ کوم جشن رود ایښودی دی نو دا به د یوې ضلعې نه بلکې د دوو ضلعو نه د څلورو پنځو ضلعو چې کوم دی نو د یو بل سره هغه شمولیت چې کوم دی نو بحال کوي د باجوړ او چترال او دیر اپر او دیر پایین او دغه شان چې کوم دی نو د سوات او بونیر او بیا د صوابۍ د توربېله ډیمه پورې دغه شان چې کوم دی نو مانسیرې پورې دا لار چې کوم دی نو تقریبا په لنډو چې کوم دی نو تقریبا میلونو کې څنګه چې موټروی لار را لنډه کړله دغه شان چې کوم دی نو دا فاصله را لنډوي موږ ته ان شاء الله زه د خپل لوکل ګورنمنټ نام او د صوبایي ګورنمنټ نام موږ ټول په دې کې چې موږ څومره ولاړ یو دا ټول د مختلفو پالټو سره تعلق ساتو څوک پی ټي آی والا دي څوک جماعت اسلامي کې دي او څوک چې کوم د پیپل پارټۍ کې دي څوک مسلم لیگ سره تعلق ساتي موږ ټول مطابق یو په دې خبره باندې چې موږ د خپل علاقې ښکلا غواړو د خپل علاقې ترقي غواړو او د خپل علاقې چې کوم دی نو پرمختګ غواړو او دا ښه مهمان نواز خلک دی سلطان خیل پندخیل چې کوم دی نو دا په پاکستان کې مشهور قوم دی او بهادر قوم دی مهمان نواز قوم دی غیرتي قوم دی او ان شاء الله چې دې قوم له څوک راغلي دي نو هغو د دې قوم نه پیدا اخیستې ده او بغیر اعتماد نه دي اعتماد سره تللی دي ان شاء الله چې دې قوم له څوک هم راشي که زموږ صوبایي ګورنمنټ دی او د هغې مشران دي یا منسټران دي یا مطلب دا دی چې ایم پي ایس صاحب دی زمونږ یا مطلب دا دی چې ایم این ایس صاحب دی زمونږ نو دغه شان لوکل ګورنمنټ کې زمونږ ډسټرکټ ناظم الله صاحب دی نو موږ به دې خبره باندې ټول متفق ان شاء الله چې ټول به دې ځای له راځي موږ دوی ته ټول د زړه د اخلاص دعوت ورکوو موږ به ان شاء الله دوی ته هر قسم سکیورټي هم ورکوو په لوکل سطح باندې ان شاء الله پولیس یا لیو باندې نه په خپله باندې ان شاء الله د دوی پوره سکیورټي کوو او پوره مهمان نوازي به کوو او دوی ته هر قسم چې کوم ان شاء الله تعاون د دې سره مننه جی مننه نن چې موږ کم ګیدرینګ دلته وکړو نو دا درې یونین کونسل یو جاینټلی میټینګ موږ دلته وکړو او موږ متفق شو په رود کې یو جشن یو میلې دپاره چې هغې ناظم صاحب د هغې اناونسمنټ دغه ډېټ هم وکړو خو زه دا ریکویسټ کوم خپلو سیاسي لیډرانو ته چې دا رود داسې یو ځای دی چې دا په د نیحق دره کې یو بهترین سپاټ دی د ټورسټو لپاره خو چونکې څه هغو څه مخکې نه پې کار مار شوی هم دی خو ډېر کار پکې اوس پاتې هم دی څه روډونه دي چې هغه روډونه زمونږ خراب شوي دي واپس او سلایډینګ پکې شوی دی نو چې په هغې باندې کار شوی وی او د دغه روډونه ځای ته رسېدلی وی نو انشاءالله دا به زمونږ د دغه سره په مقابله کې ځای دی د کوستان دا کم سپاټ چې دی کومراټ سره په مقابله کې یو ځای دی خو د سهولیاتو د نه وجې نه چې سهولیات اویلیبل څه نه دي د دې وجې نه زمونږ پاتې شوی وروسته اوس زمونږ کم نیو جنریشن چې کوم دی هغه راپاڅېدو هغو خپل حالې ځلې وکړې او هغې ته هغه سهولیات څه نه څه راورسول اوس دا یو کرکټ میله نه دا یو ټورسټ ټاپ دی او زم چې په کې پي کې کې به دا په ټاپ 10 کم ټورسټ سپاټ چې دي په هغې کې به انشاءالله دا شاملي چې دې ته سهولیات راشي دا په هغې کې په ټاپ 10 کې خامخا راځي زه ټولو خلکو ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو د کرکټ دپاره خو به پلیئرز هم راشي خو زما آل ټورسټو ته دا دغه دی ریکویسټ چې تاسو ټول لاشئ هلته دا سپاټ تاسو صرف یو ځل وګورئ مهرباني ګرانو کتونکو کم چې دیو کم رود کې کم د کرکټ کم پروګرام جوړی کم سیستم جوړی د هغې چې کومه کمیټي ده دا کمیټۍ کم سربراهان دي د هغو نمبر تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري همدغه نمبر دي په دغه نمبرو سره رابطه کولی شي او که تاسو په دې ټیمونو کې دوی صحیح حصه اخلئ نو په دغه نمبرو سره رابطه وکړئ خدایه همداسې شاه زلمي درنه کامران غواړم خدایه همداسې شاه زلمي درنه کامران غواړم او د نام و ننګ دپاره تلې په جهان غواړم زه افتخار درله د زړه تسلي درکوم په جشن رود په جوړېدو مبارکي درکوم شکریه ادا شوی ده او حکومت ته ریکویسټ هم شوی دی خو زما صرف دغه دی چې د ینګ کول ته زما دا درخواست دی څومره چې دلته به زیات به زموږ د علاقې خلک وي په دې ټورنمنټ کې او په دې جشن کې نو زما دوی ته دا ریکویسټ دی د نوجوانانو ته چې سکایلینډ دا دی
انډر پروموشن دی لکه هغه تقریبا 25-30% ته ختلی دی که نه او زمونږ د لا اوس هم په صفر نه رابره نه دی ختلی نو تاسو کوشش دا وکړئ ینګ کول ته چې تاسو دا کومه جاګام ډاټ کام دا ویډیو تاسو کله وګورئ دا پروګرام کوئ نو دا به تاسو ته کوي چې کوم څه څونه دغه وي موبایل نو په ډایرکټ شیر کړئ چې دا هر ځای ته خپره شي صحیح وه خو دا خبره شوه دویمه دا خبره شوه دیو دا ریکویسټ کومه چې تاسو چې کومه میلمانه راشي نو भरपूर نظم و ضبط خیال به وساتئ ځکه چې دلته به میټینګ یو کس د ماشومان دي که نه مشران خبرې کوي پکې هم خبرې وکړي په منځ کې زه دا هغوی باندې تنقید نه کوم خو را روان لپاره داسې وکړئ چې کوشش دا وکړئ چې ځان باندې برداشت او صبر دا ډېر ښه څیز دی د صبر نه به کار اخلئ بل ته به دغه ورکوئ چې دغه خلک زمونږ غلط دغه وینسي چې زمونږ ښکلی دغه لاړ شي نو را روان دپاره به زمونږ سیسټم مننه اورنګزیب بھائی زه خدا خبره کوم موجوده زمونږ چې کوم سی ایم صاحب د محمود خان هغوی سره مخکې هم 2-3 پیرې زمونږ ملاقاتونه شوي کوم چې رود کرکټ سټیډیم دی په دغه حوالې سره او سره زمونږ ملاقات شوی باقاعده دغه په حجره کې مخکې هم کله چې هغه د ملاکنډ ډویژن زمونږ د پی ټی آی پارټۍ نه صدر و نو هغوی موږ سره دا واده راکړې وه چې او زه به دغه روډ چې کوم دی هغه به میلاوم اوس موجوده حالاتو کې د هغه پی کې 9 دی او زمونږ پی کې 11 ده په دې مناسبت سره زه د سی ایم صاحب درخواست کوم چې سی ایم صاحب محمود خان تاسو مهرباني وکړئ او زمونږ د رود د کم بارډر چې دی د سوات قادر دا روډ موږ سره میلاو کې د سوات او دین دا ډېره مهرباني شکریا ډېره مننه جی